बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन زمونږ لیکچر د 9th کلاس فزیکس لپاره دی او نن به مونږ ټاپک کوو میجرمنٹ اف ټمپریچر. د ټمپریچر میجرمنٹ مونږ د ډیر معمولی حد پورې د خپل سنس په ذریعہ باندې هم کولای شو. لکه مثال په تور تاسو یو باډي چې هغه معمولی غونته کې ګرمه ده هغه باندې لاس کېدی نو تاسو ته اندازه لګي چې دا باډي ګرمه ده. په آیس یو ټوکړه که تاسو اخلئ په هغې لاس کېدی نو د هغې اندازه تاسو ته لګي چې دا آیس زموږ سره کولډ باډي ده. خو دا موږ ته سنس په ذریعه باندې اګزیکټ ویلیو د دې پته نه لګي چې دا زموږ سره څومره پورې یخ باډي ده. نو د دغه لپاره موږ ته داسې یو ډیوایس پکاري چې د هغې په ذریعه باندې موږ اګزیکټ میجرمنټ د ټمپریچر کولی شو. بل یو اکټیویټي ستاسو په دې بک کې ورکړې ده چې زموږ سنس په ذریعه ټمپریچر موږ میجرمنټ کوو نو هغه ډیسپټیو همي مطلب موږ له دوکه راکوي. دوکه داسې درکوي چې تاسو په 3 کنټینرز کې یا بیکرز کې اوبه واخلئ، یو زیاتې ګرمې هاټ واټر او بل کې آیس کولډ واټر او دریم کې تاسو نارمل ټمپریچر باندې چې اوبه یعنې فرش واټر دا واخلئ. یو لاس که تاسو په ګرمو اوبو کې کیدی، بل لاس تاسو په هغه یخو اوبو کې کیدی. لږ ساعت دپاره دغه لاس تاسو کیښودو، یو لاس تاسو ګرم شو بل لاس تاسو یخ شو. اوس دا دواړه په یو ټیم باندې که په دغه یو شان اوبه کمې چې په نارمل یعنې فرش واټر دی په هغې کې کیدی نو دا کم لاس چې تاسو په ګرمو اوبو کې ایښودی دا به تاسو ته یخ معلومیږي. کم چې تاسو په واورې په اوبو کې ایښودی او اوس په دې فرش واټر کې کیښود نو دا به تاسو ته ګرم معلومیږي. نو دا یو دوکه موږ له په دې وجه راکوي چې لاس د مخکې نه زموږ ګرم دی، د زیات ګرمایش سره هغه عادت شو. اوس چې دلته موږ په دغه نارمل اوبو کې لاس کیښودو نو دا موږ ته یخې معلومیږي د مخکیني په نسبت باندې. نو یو موږ له داسې دوکه هم راکولی شي. ټمپریچر موږ په فزیکس کې سټډي کوو نو د ټمپریچر دپاره د میجرمنټ دپاره یو برانچ په فزیکس کې شامل دی چې هغې ته ترمامیټري وایي. Thermometry, the branch of physics that deals with the measurement of temperature. دا د فزیکس هغه برانچ دی په کوم کې چې موږ د ټمپریچر د پیمایش په باره کې معلومات حاصلو او د دې سټډي کوو چې نوي ډیوایسز داسې به زموږ سره څنګه جوړیږي، په څه طریقه به جوړیږي چې د هغې په ذریعه باندې موږ اکوریټ میجرمنټ اف ټمپریچر کولی شو. د ټمپریچر د میجرمنټ دپاره چې کوم ډیوایس استعمالیږي هغې ته ترمامیټر وایي. The device to use for the measurement of temperature is called thermometer. داسې څه آله چې هغه زموږ سره د ټمپریچر میجرمنټ کولی شي هغه ډیوایس ته ترمامیټر وایي. اوس د ترمامیټر جوړولو دپاره به موږ ته یو داسې پراپرټي پکاري چې هغه د ټمپریچر د چینج کېدو سره په دغه پراپرټي کې هم یونیفارم چینج راځي. لکه مثال په طور د لیکوډ که موږ په لیکوډ باندې ټمپریچر سیوا کو زیات کو نو د ټمپریچر انکریز کولو سره د لیکوډ والیوم کې هم انکریز کیږي. نو دا پراپرټي یعنی په والیوم کې ایکسپانشن کېده، په دې کې اضافه کېده، دا پراپرټي موږ ایز ا ترمامیټریک پراپرټي استعمالولی شو. دغه پراپرټي ته کوم چې د ټمپریچر چینج کېدو سره چینج کیږي نو دغه ته ترمامیټریک پراپرټي وایي. ترمامیټر
property مونږه داسې ډیفاین کولی شو چې the physical property of matter that increases or decreases uniformly with the rise or fall in temperature. د ټمپریچر کې رایز فال مطلب کمیدو زیاتېدو سره د پراپرټي کې هم انکریز یا ډیکریز کیږي. نو د دې ویل نون اگزامپل زموږ سره ایکسپانشن ترمل ایکسپانشن وروسته به تاسو یو ټاپک په دې باندې وایي ترمل ایکسپانشن دا پراپرټي مونږه استعمالولی شو. thermal expansion یعنی د ټمپریچر انکریز کولو سره د میټر ایکسپاند کېدو. نو دا په سالډ کې هم کېږي، دا په لیکوډ کې هم کېږي، دا په ګیسز کې هم کېږي. په لیکوډس کې چې کوم ترمل ایکسپانشن کېږي نو هغه زموږ سره والیوم ترمل ایکسپانشن، په سالډس کې زموږ سره ترمل ایکسپانشن په دغه کې هم کېدی شي، په لینث کې هم کېدی شي او دغه شان په والیوم کې هم کېدی شي. نو په لینث کې انکریز یا په والیوم کې انکریز د ټمپریچر انکریز کېدو سره دا پراپرټي مونږه د ترمامیټر جوړولو لپاره استعمالولی شو. دې نه علاوه بل پراپرټي زموږ سره یعنی ترمامیټریک پراپرټي هغه ریزسټنس هم کېدی شي. ریزسټنس د ټمپریچر انکریز کولو سره انکریز کیږي. نو دغه هم مونږه یو الیکټریکل ډیوایس داسې جوړولی شو چې هغه په ذریعه باندې مونږ ټمپریچر میجرمنټ کوو. دې نه علاوه بل طریقه زموږ سره د ګیس پریشر، د ګیس پریشر بالکل واضحه انکریز په هغې کې کېږي که چېرې مونږ د دې ټمپریچر انکریز کو. نو دلته چې مونږ د ترمامیټر جوړولو لپاره کومه پراپرټي استعمالو نو زیاتره هغه زموږ سره د والیوم ایکسپانشن دی د لیکوډ، volume expansion of liquid. او په لیکوډ کې مختلف لیکوډز که تاسو استعمالوئ نو په هغې کې ډېر لیکوډ زموږ سره داسې دي چې هغه یونیفارم ایکسپانشن نه کوي. نو زموږ سره به پکار داسې چې داسې لیکوډ مونږ استعمال کړو چې په هغې کې ایکسپانشن یونیفارم کیږي. یونیفارم مطلب دا دی چې مونږ په ټمپریچر کې 5 ډیګري 15 درجې که هغه سنټیګریډ دی که فرنهایټ دی خو چې کوم ډیګریز دغه مونږ واغستو. فار ایگزامپل مونږ 15 چنده انکریز وکړه په ټمپریچر کې او د دې په والیوم کې زموږ سره 3 چنده انکریز وشو. نو اوس دا زموږ سره یونیفارم نشو ځکه چې په یو کې مونږ 15 چنده انکریز وکړو، په بل کې زموږ سره 3 چنده انکریز کیږي. نو دا په دغه ځای کې یونیفارم انکریز نه دی. نو زموږ سره به داسې پکاري چې مونږ په ټمپریچر کې 100 چنده how many times انکریز په دې کې وکړو نو چې هغومره انکریز زموږ سره د دې په والیوم کې هم وشي. مثال په طور اوله کې دا 1 او 1 بیا مونږ ټمپریچر 15 چنده د دې په نسبت انکریز کو نو والیوم کې چې کوم انکریز راغی هغه هم زموږ سره 15 چنده انکریز وشو. نو دا بیا زموږ سره په لینیر دغه کې د یونیفارم ایکسپانشن په دې کې کېږي. نو یو به دا خبره په دې کې لازمي. نو زموږ سره 2 لیکوډز داسې دي چې یو HG یعنی پارا مرکري زموږ سره داسې یو لیکوډ دی چې د دې کې کوم ایکسپانشن کېږي نو هغه یونیفارم کېږي. دویم مونږ الکوهل استعمالو د دې میجرمنټ دپاره ترمامیټر جوړولو دپاره. نو په الکوهل کې هم انکریز چې د ټمپریچر د انکریز کېدو سره په دې کې کوم انکریز کېږي نو هغه هم زموږ سره یونیفارم دی.
بل د ایچ جی یعنی پارا مرکری د دې بل خاصیت دا دی چې دا والز اف د ټیوب کم کنټینر چې موږ استعمالو چې دا لیکوډ پکې موږ اغستی لکه فار ایگزامپل ترمامیټر کې یو ټیوب استعمالیږي که تاسو کلینیکل ترمامیټر استعمالوئ نو په دې کې یو نری کیپیلري ټیوب دلته موجودي نو دا مرکري چې په دې ټیوب کې بره لاړه شي نو دا د غاړو ته انخلي نه سټک کیږي نه بلکې واپس چې کله دا یخیږي نو هغه مرکري بیرته واپس ښکته راځي خو که دا تاسو واټر واخلئ نو واټر کې دا خاصیت دی چې د هغې ډراپس په دې غاړو پورې پاتې کیږي نو هغه بیا زموږ سره مسله جوړوي نو مرکري کې دا خاصیت دی چې دا والز اف د ټیوب پورې دا سټک کیږي نو انخلي نه بلکې ټول چې یخیږي نو واپس دغه بلب ته راځي دغه شان د الکوهل هم دا خبره ده دریم پراپرټي د دې دا ده چې دا ایزیلی ویزیبل ده په دې ګلاس ټیوب کې دا په اسانۍ سره ښکاري ایچ جی چې دا خو میټل دی او لسټرس یعنی چمک پکې هم دی نو دغه چمک په وجه د دې پوزیشن موږ ته بالکل واضح ښکاري او الکوهل په هغې کې کلر ریډ کلر دغه پکې میلاو کی نو هغه هم موږ ته په دې کې بالکل واضحه د دې هغه پوزیشن ښکاري چې د کم ځای پورې د الکوهل لیول رسیدلی دی د ټمپریچر د میجرمنټ دپاره زموږ سره سکیلز اوس بل ټاپک ستاسو سره دی سکیلز اف ټمپریچر یا ټمپریچر سکیلز درې قسمه سکیلز داسې دي چې دا د مخکې نه رایج دي او دا په فزیکس کې استعمالیږي یو زموږ سره سینټیګریډ سکیل دی یا دې ته سیلسیس هم وایي په سینټیګریډ سکیل باندې د بوایلینګ پوینټ د واټر دپاره او د فریزینګ پوینټ د واټر دا دوه دې ته وایي فکس پوینټس دا به تاسو یاد ساتئ دا به زموږ په کاریږي په کنورژن کې کوم فارموله چې موږ ډیرایو کوو نو په هغې کې به زموږ دا انتهایي اهم پوینټ دی چې دا تاسو ته یاد وي په سینټیګریډ باندې فریزینګ پوینټ دا زموږ سره 0 ډګري سي او بوایلینګ پوینټ دا وي 100 ډګري سي د 0 او د 100 په منځ کې ډیویژنس یعنی درجې یا د دې دواړو ډیفرنس هغه زموږ سره جوړیږي ډلټا سی ډیفرنس 100 ډګریز یا ډیویژنس د 0 نه واخله تر 100 د دې په منځ کې جوړیږي دویم زموږ سره فارنهایټ سکیل دی فارنهایټ سکیل باندې فریزینګ پوینټ د واټر لپاره دا 32 ډګري فارنهایټ او بوایلینګ پوینټ بی پی دا 212 ډګري فارنهایټ د 32 او د 212 په منځ کې که تاسو ډیفرنس معلوم کړئ 212 نه 32 سبټریکټ کړئ نو دا زموږ سره 180 جوړیږي 180 نو ډلټا اف دا زموږ سره جوړیږي 180 یعنی 180 برابر حصو کې دا فاصله د 32 او د 212 په منځ کې چې څومره فاصله ده په سکیل باندې هغه په 180 برابرو حصو کې ډیوایډ کړې ده او سینټیګریډ په صورت کې د 0 او د 100 په منځ کې چې کومه فاصله ده نو دا په 100 ایکول ډیویژنز کې ډیوایډ شوې ده
دریم سکیل چې هغې ته کیلوین وایي یا اپسلوټ ورته وایي، اپسلوټ سکیل. اپسلوټ سکیل په اپسلوټ سکیل یا کیلوین سکیل باندې فریزینګ پوینټ یاد ساتئ چې دا 273 کیلوین او بوایلینګ پوینټ دا 373 او د دې دوانو په مینس کې ډیفرنس که تاسو معلوم کړئ نو ډیلټا کې دا زموږ سره 100 جوړیږي. یعنی د فریزینګ پوینټ اف واټر چې هغه 273 کیلوین باندې مونږه فکس پوینټ 273 شو. بوایلینګ پوینټ د پاره فکس پوینټ 373 اغستې شوی دی. نو د دې په مینس کې ډیفرنس 373 نه 273 سبټریکټ کړئ نو دا زموږ سره 100 جوړیږي. دې ته اپسلوټ سکیل په دې وجه وایي. اپسلوټ څنګه چې تاسو په 7 چپټر کې میتھس کې اپسلوټ ویلیوز ویلي دي چې که ویلیو پازیټیو کې نیګیټیو هغه تاسو له پازیټیو ویلیو درکوي چې کله اپسلوټ تاسو واخلئ، مطلب په هغې کې نیګیټیو ویلیو بیا نه وي. نو دا زموږ سره داسې سکیل دی چې په دې کې نیګیټیو ټمپریچر ویلیو زموږ سره نشته. په دې سکیل د دې انتهایی کم سے کم ټمپریچر چې دی نو هغه زموږ سره 0 دی. د 0 نه نور کم ټمپریچر په دغه باندې په دې سکیل باندې په کیلوین سکیل باندې دا نشته دی. او ګیس لاس کې څنګه چې تاسو د ګیس لاز په کیمستري کې به ویلي چې د یو خاص حده پورې مونږه ټمپریچر چې کموو نو داسې یو ځای ته مونږه ورسو چې هلته زموږ سره مکمل طور د ایټمونو دغه چې دی موشن چې دی هغه مکمل طور سټاپ شي. مزید نور بیا مونږه د هغې ټمپریچر نشو کمولی. نو هغه زموږ سره دا کیلوین سکیل والا خبره ده هلته استعمالیږي ټمپریچر چې تاسو کیلوین کې واخلئ. اوس د دې درې واړه سکیلز په منځ کې کنورجن بعضې ټیم کې به تاسو له سنټیګریډ یا سیلسیس کې ټمپریچر درکړی هغه به کنورټ کولی فارنهایټ ته. بعضې ټیم کې به فارنهایټ کې تاسو له ټمپریچر درکړی او هغه به کیلوین ته کنورټ کولی، یا به کیلوین کې درکړی فارنهایټ ته، یا فارنهایټ کې به درکړی سنټیګریډ ته کنورټ کولی. نو د دې کنورژن دپاره صرف یوه فارموله تاسو یاد ساتئ. هغه فارموله درته دلته زه ډرایو کوم. دغه فارموله بیا تاسو استعمالوئ او چې څه قسم کنورجن د کم سکیل نه کم سکیل ته اړولي دا 3 سکیلز دي زموږ سره. نو په هغې باندې تاسو ډېر ښه په اسانۍ سره کنورجن کولی شئ. خو فارموله به یاد ساتئ او د دغه فارمولې دپاره زموږ سره دا فریزینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ او د دې په منځ کې چې کوم ډیفرنس جوړیږي یعنی نمبر اف ډیویژن د فریزینګ او د بوایلینګ په منځ کې دا به زموږ سره پکاریږي. نو راځو چې دغه فارموله تاسو ته زه په دې ځای کې ولیکم. د فارمولې جوړولو دپاره سی ولیکئ د سنټیګریډ دپاره ماینس د دې نه فریزینګ پوینټ دا سبټریکټ کئ او ډیوایډ به کئ په دې ډیفرنس باندې چې د فریزینګ او بوایلینګ په منځ کې څومره ډیفرنس دی نو هغه زموږ څخه 100 دی ایکول ټو. اوس د فارنهایټ دپاره نو اف د فارنهایټ دپاره ولیکئ ماینس د دې فریزینګ پوینټ اف واټر په فارنهایټ باندې 32 دی 32 ته سبټریکټ کئ او ډیوایډ یې کئ په ډیلټا اف کوم چې زموږ سره ډیفرنس دی په فریزینګ او په بوایلینګ پوینټ کې نو هغه 180 دی. نو په 180 باندې ډیوایډ کړئ. دغه شان ایکول ټو د کیلوین دپاره کې ولیکئ د دې نه فریزینګ پوینټ یعنی 273 دا ته سبټریکټ کئ او ډیوایډ یې کئ په ډیفرنس باندې چې د فریزینګ او بوایلینګ په منځ کې زموږ سره څومره ډیفرنس دی یا څومره نمبر اف ډیویژنز دي نو په هغې باندې ډیوایډ کړئ نو دا هم زموږ سره 100 دی. دا فارموله چې زموږ سره جوړه شوه
دا انتهایی اهم فارموله ده، ځان سره دا په دې طریقه باندې یاد ساتئ چې تاسو ته دا فکسډ پوینټس معلومي، نو د دې نه ښه په اسانۍ سره دا فارموله تاسو ډیرایو کولی شئ. اوس په دې کې که فرض کړه سینټیګریډ او فارنهایټ په منځ کې موږ کنورژن کوو، نو دا حصه او دا حصه به ایکول واخلئ. بس دې ځای پورې دا ستاسو سره د دې دپاره فارموله شوه چې سینټیګریډ فارنهایټ ته کنورټ کوئ یا فارنهایټ سینټیګریډ ته. که فارنهایټ او کیلوین په منځ کې، نو دا حصه واخلئ، دا ورسره بیا ماخلئ، دا واخلئ. نو په دې کې چې د سینټیګریډ د فارنهایټ څومره ویلیو درکړې هغه د اف په ځای ولګوئ، بیا د دې سمپلیفیکیشن وکئ، نو د کې ویلیو ترې راوباسئ، هغه به ستاسو سره د کیلوین شي. که د کیلوین او سینټیګریډ په منځ کې، نو دا منځنی پکې تاسو ماخلئ، خو C minus 0 over 100 equal to K minus 273 over 100 دا حصه واخلئ، دوه حصې. نو د دغه په ذریعه به تاسو سینټیګریډ او کیلوین په منځ کې کنورژن ښه په اسانۍ سره کولی شئ. یو مختصر غونته کې اگزامپل به پې مونږ سالف کړو چې تاسو ته د دې استعمال پته ولګي چې مونږ به دا څنګه استعمالو. دا اساینمنٹ 8.1 دا به پې سالف کړو. ټمپریچر of an object is 250 Kelvin. Find its temperature in centigrade. په کیلوین کې تاسو له 250 کیلوین ټمپریچر درکړی دی او وایي چې دا سینټیګریډ ته کنورټ کړئ. تاسو به ګیون کې ولیکئ ټمپریچر on Kelvin scale. نو دا موږ په کې سره ظاهرو او دا 250 کیلوین دی. ریکوایرډ تاسو سره دا دی چې دا ټمپریچر تاسو په سینټیګریډ سکیل باندې ظاهر کړئ. نو ټمپریچر آن سینټیګریډ سکیل، temperature on چې هغه موږ په سی سره ظاهرو او دا نامعلومه دی. اوس د سینټیګریډ او د کیلوین په منځ کې کنورژن دی، نو تاسو دا د سی والا او دا د کې والا دا دوه حصې ته واخلئ. نو دا زموږ سره داسې سی ماینس 0 اوس 0 لیکلو ته ضرورت نشته. 0 که تاسو سبټریکټ کوئ او که جمع کوئ هغه زموږ سره هېڅ څه فرق نه کوي. نو صرف سی اوور 100 لیکئ. نو سی اوور 100 equal to K minus 273 over 100. دواړه سایډونه زموږ سره په 100 باندې ډیوایډ دي. نو ډیوایډډ بای 100 او ډیوایډډ بای 100 دا تاسو ډایرکټ کټ کولی شئ. یا که د دې سایډ د 100 زه هغه سایډ تالو نو هلته به په ضرب ملټیپلیکیشن کې لګي. نو یو به په نیومریټر کې 100 یو په ډینامینیټر کې 100 نو هغه د یو بل سره کټ کېدی شي. خو داسې ډایرکټ هم تاسو کټ کولی شئ چې کله په ډینامینیټر کې یو شان نمبر دواړه سایډونو ته موجود وي نو هغه تاسو ډایرکټ کټ کولی شئ. اوس سی زموږ سره برابر شو K minus 273. نو د K ویلو ستاسو سره شته دی، درکړې ده 250 کیلوین minus 273 کیلوین. نو د 250 نه 273 دا تی سبټریکټ کړئ. نو دا چونکې زموږ سره ورکوټی نمبر دی 273 چې دی دا زموږ سره غټ نمبر دی. نو د ورکوټي نه چې غټ تاسو منفي کوئ نو نیګیټو ساین به لګوئ او دې نه چې دا بیا موږ 273 نه به 250 منفي کړو نو ویلیو به زموږ سره معلومه شي نو 23 او دا به اوس د دې سره به سینټیګریډ لیکئ، د دې سره به کیلوین نه لیکو. د کې په ځای باندې موږ د دې ویلیو 250 ولیکله ماینس 273 کې به د دې سره نه لیکو. نو 250 منفي 273 نومیریکل ویلیو چې دا موږ له کومه راکړي نو هغه به اوس په سینټیګریډ کې.
نو په دې طریقه تاسو په اسانۍ سره کنورژن کولی شئ. نن لپاره دا پوره ده. ویډیو لازماً لایک کړئ او چینل پشتو ټویټر سبسکرایب کړئ. تھینکس الاٹ.